بهرحال خبر وګديږي، اوس دا خبر ځان سره یاد وساتئ چې جهاد به د چا سره کې. مونږ خو دلته کې اکثر وینو یو مسلمان د بل مسلمان دکان مات کې وایي جهاد مال غنیمت دی خوري، یو راولېږي بل د لا اله الا الله ویم کې قتل کې مړی کې و جهاد دی. بهرحال د قرآن په اصطلاح کې او شریعت کې جهاد د چا سره جایز دی. ګوره اولنې نمبر دا دی مشرکان چې مشرک وي چې الله یو نه مني، الله سره نور خدایان شریک کوي. نمبر 2 منافقان سره، نمبر 3 یهود سره، نمبر 4 نسوارا سره. سرور ډلې شو یاد ساتئ ښه. سورة توبه کې الله وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا. ٹھیک دی جی. او منافقان سره جهاد چې کوم دی اولنې قسم سو مشرکین سره جهاد کړ. سورة توبه دا فقاتلوا ائمة الكفر، کفار سره جهاد. قرآن چې ویلي دي چا سره په جهاد ما تاسو ته چې اولنې قرآن ذکر کړی دی مشرک. سورة توبه کی آیت نمبر 36 کې الله وایي وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا. مشرک سره جهاد حکم راغلی دی، کافر سره راغلی دی. سورة توبه آیت نمبر 12 هم دی او 123 کې هم دی. فقاتلوا ائمة الكفر یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. کفار سره جهاد. نمبر 3 منافقان سره جهاد. ٹھیک شو. نمبر 4 دا هم سورة توبه دا آیات نمبر 73 کې الله وایي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. و فرق به اشتر منافقان سره جهاد اختلاف اشتره ښه چې منافقان سره جهاد باللسان دی، کافر سره جهاد يهود سره بالسيف دی. دغه رنګ يهود سره نسوارا سره سوره توبه کې راځي آیات نمبر یو کم اویا کې یا قرآن کې الله وایي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دې سره به جهاد کې څو ډلې شوې لکه څلور ډلې شو. پنځمه ډله الجهاد مع البغاة، د باغیانو خلاف اسلامي ملک اسلامی فوج به دغه خلاف جګړه کوي. قرآن کې راځي سورة حجرات کې الله تعالی وایي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. دلته کې قتال نه مراد تشدید دی، تشدید ټیک شو. ایا مطلق قتال دی باغی هغه ته ویل کېږي چې د اسلامي ریاست خلاف څه خلک راپاسي او هغه ریاست یې چیلنج کوي نه یې مني. د مسلمان بادشاه خلاف په ملک کې څه خلک راپاسي دې ته باغیان ویل کېږي. نو دا پنځه ډلې دي چې الله تعالی دې سره د جهاد حکم